کولې آینده د راتلونکي زمانې داسې به کېږي داسې زه لاړم ټول دروغ وویل نو ما ته یې لیکي دا زه ډېره ماهره یم ما یې ابۍ خبره دا ده چې د افغان په دوه قسمه نه مني یو هغه دی چې خلکو نه مال واخلي بس صرف مال واخلي بل دا ده چې ایمان مال دې وواخلي ایمان نه هم خلاص کړي ته هغه ډاکو چې ایمان ستا خواله چې څوک راځي ته چې کومې خبرې کوي دا تا کافر کا دی چې واپس ځي نو ده سره د ایمان دوړه نشته ته څه وایي ته کنې ما سره خاطري دي او خاطري په غیب باندې پوهېږي سلیمان علیه السلام په دغه خاطرو په جناتو باندې بیت المقدس جوړ کړی و هغه وفات شو هغو به داسې کتل هغوی دا ولاړ دی سلیمان علیه السلام کله چې راتاو شلو هغو ته پته ولګي چې یو کال موږ په دې عذاب کې پراته وو که خاطرو ته پته لګېدلې نو هغو د سلیمان علیه السلام خاطرو ته پته لګېدلې وه که نه خو هغو په خپله چغه وویله سورت سبا کې راځي که موږ په غیب باندې پوهېدلې پټو خبرو باندې پوهېدلې نو موږ په دې مصیبت کې نوم راته خپله چغه وویله خاطرو ته څه پته راته ته سره خاطري دي او دې دا حالونه وایي دا د خلکو هغه ایمان خرابول دي نو اکثر خلک پیران دا ځان نه پیر جوړ کړي او د خلکو هغه مالونه خوري ډېر پیران دغه شانته دي پنجاب ته لاړ شئ بل ډک دی که نه سیند کې پنجاب کې غوټۍ به یې اچولي دا لاسونه به ډک کړي تاسو پوهېږئ دا لوړ به پیدا کړي او ورځ به خېږي خلک وایي چې دا یو پټ شی راغی او دغه رنګې بعضې مولیان صرف چې کوم دی نو هغو نه به لمونځ ومنه راځي خو وایي دا زموږ مولا دی لمونځ باندې نه پوهېږي لمونځ سبق ته به واورو هېڅ شی وله نه ورځي هېڅ شی نه ورځي وله صرف چې کوم دی نو دغې لپاره ساتل دی جنازه هغه جنازه باندې هم نه پوهېږي نو ظاهره خبره ده چې علم ورسره نه وي نو هغه به دغه وي خبرې به داسې کوي که نه داسې خبرې به کوي والذین یکنزون الذهب والفضة دا بل علت د جهاد دی دوسره جنگ ولې کولی ځکه ورسره جنگ کولی چې دوسره عصبت جمع کوي د الله په لاره کې نه خرچ کوي والذین یکنزون الذهب والفضة او هغه کسان چې خرچ کوي سره زر او سپین ولا ينفقون في سبيل الله د الله په لاره کې نه خرچ کوي دو ته زیر ورکوي بیا عذاب نه وي په عذاب درناک زکات نه ورکوي الله په لاره کې خرچ نه کوي یوم یحمى علیها فی نار جهنم هغه ورځ یاده کړه چې کوم مال نه زکات نه ورکېږي مال اشتیا او زکات نه ورکوي عام ته تاسو د زنانو سره وګورئ کالي دي ورسره کالي پراته وي وی کالي ولا جوړ کا مهر ولا څو تړئ څلور تولې ولا جوړ کړئ پنځه تولې ولا جوړ کړئ مهر ولا جوړ کړی دی یې دی ورسره لیکن بیا د هغې زکات نه ورکوي نه ورکوي زکات دلته چې ګورئ دغه سرو سپین نه به په اور د جهنم کې به دا سره شي او بیا به په دوی باندې تپلی کېږي چخارې ورکوي دا به چخارې کوي نو چې ته زکات نه ورکوي سره جوړی ته غالي به جوړ کړي زکات دی بیا نه یاد ساتئ یو سړي سره که نیمه توله هم د نیمه توله کالی دی نن چې هغه سره پیسې وي ورسره نورې پیسې ورسره وي نن سبا 70-75 روپۍ چا سره وي دغه د زکات دی نو 70-75 روپۍ کالي چا سره وي او لږې پیسې ورسره وي سره لږې 2 روپۍ ورسره ولې نه نو ده باندې بیا زکات دی ورنه هسې هغه خو 7.5 تولې دي خو هغه دغسې څوک نشته ځکه چې هغه جهیز ورته وي یا که څه ورته وي ډبل بیډ یا سینګار بیډ یا پوهېږئ که نه دوبر سیټ یا هغه څیزونه چې د هغه څومره قیمتیانې وي بیا هغه څیزونه تاسو وګورئ هغې بعضې سامان داسې دی چې هغه ورسره په کار کې نه راځي اوس دوبر سیټ وغیره دا چلو په دغه کې هغې باندې کیني نه خو هغه هسې دغه باندې ایښي دي شو شادې باندې ایښي دي دې باندې خو زکات دومره دی چې تا به ضرورت کې نه راځي دا لوښي په تختو باندې باندې ایښي قطار کړي دا نو ته ورته څه کالی واچوه څه ورسره دا واچوه دا کوم ځای رسي د زکات ها کوم لوښی شی استعمالېږي په میلمه استعمالوي په خپله هغې باندې زکات نشته ولا چې دغه شانته صرف د خوند دپاره دی هغې دی قطار کړی دی نو هغې باندې بیا زکات نشته اوس فریج دی فریزر دا ضرورت سامان دی چلو دغه کېږي یا یو شی ته استعمالوي استعمال والا شي باندې زکات نشته
دارنګه بعضې جوړي توګه به جوړي کی دومره جوړي چې هغه بیا کال کې هغې ته بیا نوبت نه راځي داسې جوړې فضول جوړې چې دي نو هغو به هم بیا زکات کوي دا صدقة الفطر خو خامخا راځي نو ګورئ یوم یحمى علیها فی نار جهنم یا که هغه ورځ چې ګرم به کړی شي په دغه څیزونو باندې اور د جهنم دا اور د جهنم کې ګرم کړی شي یحمى علیها دلته کې نسبت جاری مجرور ته شوی دی په قرآن کې صرف دغه یو ځای دی چې نسبت جاری مجرور ته شوی دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم داخله کېږي به په دې باندې د دوی هغه وچوي او دارنګې د دوی ډډې و ظهورهم شاګانې وبه ویلې شي دا ما کنتم لانفسکم دا هغه دي